अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अला अस्हाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही क़ाल हद्दसना मूसा इब्न इस्माईल क़ाल अख़बरना अबू अवाना क़ाल हद्दसना मूसा इब्न अबी आइशा क़ाल हद्दसना सय्यद इब्न जुबैर अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़ी क़ौलिही तआला ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سيد أنا أحركهما لك أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. وسلور مباحث تقي الله. اول معنا د حدیث شریف تحقیق د الفاظ او د اعراب د معنا دیم یو اصطلاحي بحث دی ضمن دریم د آیات مبارک یو اشکال او سلورم تطبیق د حدیث شریف د باب سره مناسبت د حدیث د ترجمه سره سند کې اول خبره سند نمونو بیان پر اسماء الرجال کې راغله آخری شخص سعید بن جبیر دی ورپسې ابن عباس نور راویان و بیان فلان کی وقت کی پیدا دے فلان کی وقت کی وفات. سید ابن جبیر دیر علماء پنیز افضل دا تابعین دے ابن عباس خصوصی شاگرد دے ابن عباس آغا تفسیر معتبر دے چی پواسطہ دا معتبر ثقات و شاگردان ہوئی لیکن سید ابن جبیر مجاہد دا چکم مصحف دے ابن عباس دے دا پس صحیح نہ دے ذکر مقاتل ابن سلیمان نقل کی اور داغن صاحب ابن یزید کلبی ذکر کی. مقاتل ابن سلیمان ضعیف ہے اور صاحب ابن یزید کلبی متهم بالکذب دے مگر اچھی چھاپتے تفسیر مصحف دے ابن عباس دا قابل اعتماد نہ ہے. ابن عباس آغا تفاسیر اور اقوال قابل اعتماد دی کہ داغن ثقات و شاگردان و نقل کی اور پا بخاری و پا مسلم گری لیکن دیر تفاصیل کی حوالہ پہ ابن عباس ورکیو خبر ثابت نہیں بے اسمان دا زباجد دے و فلان کی دا سرو درو دے و فلان کی دا تچائے نو سید ابن جبیر دا آخری مبارک شخصیت تی چی حجاج ابن یوسف ظالم شید کرو اور دعا کو روے خدا زمانہ پسے پا بل چامو مسلط دنا پسے بے بل سکنی وجل. سید ابن جبیر دے ابن عباس عبداللہ ابن عباس حضور مبارک دا ترزوی اور بیان میں امد اللہ راش کہ وفات کی دن نبی کریم دن تقریباً 2 کالا عمر نو لا بالغ شوی نو دی وجن اخپل احادیث چی دا سید الکائنات نوری دلی دی نستو علماوی پینزی دی سیدہ چی ولس احادیث اوری دلی دی نا پر روض الباسم فی الزبیان سنت ابی القاسم کی لکلی دی نولس حدیث د برائے راست سید الکائنات دوری دلی اور روایات دشپارہ سو زیاد مراسیل د صحابون د صحابون اوری دلی د مشرانونا خودی دا غینم وانلی نو مرسل د صحابی حجت تے مرسل دیتا ہوئی چے آخری دا ذکر نشی صحابی ذکر نشی نو ابن عباس عام روایات د مشران و صحابون د پخپلا روایت کم کرے د تحبر العرب و ترجمان القرآن دے تفسیر خسی بیان کے میں انشاءاللہ طائف کے خط آخری عمر کی نظر ختم سے ابن عباس وائی دی آیات پر تفسیر کی دا آیات دا تفسیر دی آخری خط کے حدیث شریف حدل تے رواحی پر مناسبت کروڑی لیکن دی یو حدیث سوسو دل روڑی ندی آیات پر تفسیر کی صورت قیامت کے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن فاذا قرانا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. ندی آیات پر تفسیر کی ابن عباس سے بوئی قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعالج من التنزيل شدة سید الکائنات ببرداشت کو بنزول دا وحد وجنا سخت لنا يعالج يتحمل ويتقاسى برداشت کو بے دا تنزیل دا وحنا شدت لرا سختی بے برداشت کولا
دا وحی راتلو په وخت کې په نبی کریم بشدت راتو د باغه برداشت کا یعالجو یتحملو ویتقاصع برداشت کا وکان مما یحرک شفتیه دا کان ضمیر کې دو احتمال دي او ما کې درې احتمال دي اول لکان ضمیر علاج تراجی دی چی پزمن دا یعالجو کی ذکر دی معالجہ مستر تا ضمیر دا مؤنث و مذکر دوار راجی کی گی وکانا او دا برداشت دا مما یحرک شفتیه بسبب دا تحریک دا شفتین دا شند مبارک بے قضول نما دا ما سببی شو وکان ذالک من سبب تحریک شفتیه او دا برداشت کول دا تکلیفی دا وجه دا فضول دا شند مبارکونو شند مبارک بے زر فضول نو کان ضمیر معالجی تراجی چی پسمن دا یعالجو کی دے او ما سببی دے او یحرکو پا تاویل دا مستر کیو گرداوے وکان هذه المعالجتو بسبب تحریک شفتیه او دا برداشت دا پا سبب دا خوزول دا شند مبارک بیم احتمال پکانا کدا چی نبی کریم تراجیر وکانا و رسول اللہ نما کی بید بے احتمال دی اولا دا چی ما مما مجموعہ ما پمانا دا ربما سر دی وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما یحرک شفتیه دیر کرتا بحضور شند قدول مما پمانا دا ربما سرش وکان رسول اللہ ربما یحرک شفتیه حضور مبارک با دیر کرتا شند قدول درم دا چه ما پمانا دا من سر ده ولی مما پمانا دا ربما سر رازی دا دی شاہد عربی دا ده وَإِنَّا لَمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً تواصى بها الأبطال سجينا وإنا لمما نضرب الكبش ضربة وإنا لمما لربما دریم احتمال دا چه ما پمانا دا من وکان ممن یحرک شفتیه وہ حضور مبارک داغ خلقونا چه تحریک دا شفتینوی کاؤ ما پمانا دا من سر رازی لکا خدای وی فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ما دلتا فمانا دا من فانکحوا ما طاب من طاب لیکن نارینو زنانا خو زویلو قولو ندی ما خو پا غیر زویلو قولو کی استعمالی نو دلتا ما فمانا دا من دی وکانا ممن یحرک شفتیه نو دا دی جملے دری مانا میرتا اکڑے اولا وکان هذه المعالجة بسبب تحریک شفتیه لا یوا بیما وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما یحرک شفتیه دا دعا دریما وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن یحرک شفتیه دی تحریک دا شفتینو کی او پا وقت تنزیل کی شدت ولی سختی محسوس ہو لے اول خو وکی خودلو استماع و کلام دا جبریل تا دیم تکرار دا غیب و چرانئیر نشی درم فهم دا مقصود دا غیب خیال کول چه معنی سرا نو پا یو سات کی استماع تکرار توجہ دا فهم دا درې والا په یو ځل جمع کېدل ګرانې نو سبب د تحریک دا سبب د شدت دغه او موریدل شو ام تکرار شو ام خیال معنا او مقصود تشو نو درې والا صفات په یو ځل جمع کېدل فسید الکائنات سبب د شدت نو خدای ور سره وعده وکړه چې دا یو کار کوه د دوه نه بیغم اوسه بس وقت دا دا غی تکرار ستا پا جبا او دا غی دا معنا زرست ستا راوستل دا زما کار لغا غم مکا تب از وکی را بے ستا پا جبا راوستل چیریگی بدرنانا او دا غی فهم و مراد دا زما کار نو درو کارونا چی سڑی پا یو زل کئی نو خدای ورسل وعدو کرا چی دا دو مکا و دا یو کوا بس وقت دا
نا گرانواله په سبب د دیو چې سید الکائنات په یو وخت کې درې عمل کول، یو استماع، یو تکرار، یو توجه للمعنى والمقصود. خدای دا یو ورتوی یو کوا دو مکوا، صرف وقت دا استماع کوا، تکرار ستا پا جبا یاد ساتل او فهم دا مقصود و دا معنی دا برتزکو مغمی مکوا. نو وکانا ممن يحرك شبه. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس شاگرد تا سید ابن جبیر تاوی زهر تا شنڈ خوزوم لکا سرنگ چی با حضور مبارک خوز داسے کر. نو سید ابن جبیر خپل شاگرد تا زهر تا شنڈ خوزوم لکا ابن عباس مالی دلے ناور تا شنڈ خوزوم. نو شاگرد تا زهر تا شنڈ خوزوم لکا سرنگ چی ما خپل استاذ دی دلے. نو تر امام بخاری پوری تحریک دا شفتین و دا ہر راوی عمل لاغے. نو دیتا حدیث مسلسل بے تحریک الشفتین وی دا ترست خبرکم. نو دا غوائی ابن عباس شنڈ خضور لکا حضور مبارک چے خضور با. وقال سعید سے وی اس ابن عباس سے لی دلے. ابن عباس تا یا حضور مبارک پخپل شنڈ مبارک خضور وی ذکر ما وی پہ ابتدا کے دا سکول ذکر دا ابتدا ندلی دلی ابن عباس و کشر یہ دا بل صحابی نوری دلی دی خدا غی صحابی نمی وانشت دیو جن ابن عباس دا سنوی کما رأیت رسول اللہ بلکہ داوی انا احرکوہما کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرکوہما زر تحت تحریک کو ملکا حضور چی بکاو. نو حضور دو پخپل لی دلی دی پدا وقت کے او کدا بل صحابین نقل کئی نو دوار احتمال دی پکی دا سنوی کما رأیت رسول اللہ. او سید ابن جبیر وی کما رأیت ابن عباس ناخو پخپل استاذ لیدلے دے او دا ابن عباس دے کلام کی دوار احتمال اشتا. ممکن ہے کہ سید الکائنات پر تا زڑے قصے حکایت کری او دا ممکن ہے کہ یوبل مشر صحابی نے اوری دلی چاگا حضور مبارک پا دا صفت و حال لیدلے پخپل جن کے. وقال سيدنا احركما كما رأيت ابن عباس نزل فحرك شفتيه فانزل الله تعالى خدای دا آیات نازل کر لا تحرك به لسانك لتعجل به مقفدوا پلستو دا قرآن جب اخبرا چه تلوارو کی پس دکڑ دا آگئی و پایات دا آگئی کی ان علینا جمعه و قرآن زما پسیمہ دی جمع کول دا قرآن ستا پسینکی و لستل دا قرآن ستا پا جمع. قال قد جمعه لك صدرك یا جمعه لك صدرك صدر کے دو احتمال ہے یا مرفوع نو جمعه لك صدرك جمع کئی با قرآن ستا سینہ یا جمعه لك فی صدرك جمعه فاعل خدای دے جمع کئی بے تعالی رستا خدای ستا پسینہ کے نو صدرك منصوب شو بنزل خافظ یعنی جمعه لك فی صدرك خفی نشتا نو منصوب بوے جمعه لك صدرك جمع کئی با خدای پاک تعالی را قرآن ستا پسینہ کی نو صدرک چی نو فعال شو جمعه او اسناد مجازی شو او چی صدرک شنو منصوب بنزل خافظ او جمع فعال خدای پاک و تقرأه لولبه غمی مکا وسینہ بے در لیادی او پجب بے لولی فیدا قرآناه نو چکم وقتی منگا تا تلولو یعنی زمان ملیکی تا تلولی دا یال در کم فعل کی چی دخل دا اسباب او دا ملیکوی خصوصا قال تا خدای پاک تعبیر پا جمع سرکن انا انزلناه قرآن عربیہ نو قرآناه لستل با حضور مبارک تا پا واسطہ دا جبریل کی دا نو خدای دا غین تعبیر پا جمع کئی فائل حقیقی خدای پاک تے او دے واسطہ را نو فیدا قرآناه کم وقت چی منگلولی تا قرآن وقت ملیکی بلستا نو ملیکی پا کی شاملی دین تعبیر تے پا جمع شو دویمہ نکتہ دائی گوری دا بادشاہ نو تعبیر دا زان اکثر پا جمعی تعظیمہ منگ بادشاہ بدا کارو کو دا زمون فرمان دے منگ در تدا حکم کو نو خدای بادشاہ رے فیدا قرآناه چی منگی تا تلولی نو خدای تعبیر دا زان نا پا جمع سراو کو لیکن بادشاہ یا پاکی دخل دا ملیکو دے نو تعبیر تے پا جمع سراو شو فیدا قرآناه چی منگی لولو پتا فتبی قرآن خیال کوا دلستو داغے قال فاستمی له وانصت دا وقت وقت دا خاموش و سیکا دا معنی دا اتباع دا قرآن
استماع قصدن و ارادتن متوجه کېدو ته وایي. وانصت او خاموش اوسېږه، ځکه خاموشي چې نه به استماع نه کېږي. چې سړی خبرې کوي نو د بل چا کلام به څه واوري. ثم ان علینا بیانه، نو بیا د هغې وضاحت زمونږ په ذمه دی. د هغې معنا به تا ته ښیو، مفهوم مراد او مقصود. نو هغې په تفسیر کې وایي ثم ان علینا ان تقرأه، بیا په مونږه ده چې مونږ به دوباره لولو پتا. د بیان تفسیر دلته په تقرأه سره بظاهره د طالبانو په اصطلاح کې یو شنیع امر دی، ځکه تکرار پکې راغی. مخکې خدای وعده وکړه ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآن، دا خو یو ځل شو. ثم ان علینا بیانه ان تقرأه، بیا به تلولې یو ځل خو لوستل لاله، نو د دویم ځل لوستل څه مطلب دی؟ یو ځل خو وایي خدای پاک به زمونږ په ذمه دی لوستل د دې کلام ستا په ژبه. نو بین علینا بیانه، بیان خو بظاهر وضاحت د مراد ته وایي، نه لوستو ته. علما د دې دوه جواب وکړي. اول جواب خو د شاه صاحب دی چې دا وهم دی د راوي نه، دا ان تقرأه رنبې جملې سره او دلته نو، ځکه دا حدیث مبارک به بار بار راشي په کتاب التفسیر او په ځایونو کې. نو هلته ثم ان علینا بیانه ان نبینه، ثم ان علینا نبینه، بیان به درته وکړو. دا تقرأه لفظ دلته نه راغلی، دا چرته د راوي نه وهم راغلی. مخکې تقرأه نو دلته هم تقرأه دوباره ذکر کړه. دوامدار چې نه دواړه صحیح دي. ان تقرأه قراءت د حضور خپل ځان سره، دا معنا د رنبې جملې شو. او دویم چې تقرأه راغی نو قراءت د حضور په خلکو، نو او دو وعده خدای وکړي ستا په جبه ځان سره به چې یادې دا زما په ذمه ده، او ستا په جبه چې خلکو ته به بیانې دا زما په ذمه ده. یو قراءت فی نفسه دی، یو قراءت علی الغیر ده. نو رنبې کې ان تقرأه قراءت فی نفسه فی قلبه، ان تقرأه دویم چې راغلی نو قراءت علی الناس والمسلمین والمؤمنین ده. نو تکرار راغی. فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ذلك، پس د دې وعده او کرم او احسان الهی نه چې خدای ورسره وعده وکړه شونډې مخه دا نو چې جبرئیل برابر دا ته جبرئیل استمع وقت به ورته کې خو فیدان تعالی جبرئیل چې جبرئیل بلا قرأه النبي صلی الله علیه وسلم کما قرأه، نو د لوستل کسران چې ورته جبرئیل لوستو بغیر د مخکې د شونډې خدولونه پخپله به په جبه یادو. خدای ورته صرف غوږ دا نو لوستل تکرار یا فهم د معنا او د مراد دا ورته ذکر غم مکوه. د طالبانو یو کوچنی سوال بلې ما الفاظ د حدیث او معنا کې سوال دا دی چې حضور مبارک خو به تحریک د شفتین وکاو، ځکه مخکې تیر شو فکانه یحرک شفتیه. ابن عباس هغه که سید ابن جبیر ته سید ابن جبیر او خپل شاګرد ته شاګرد او خدای ورته وی لا تحرک به لسانک، جبه مخدا نو عمل د تحریک د شفتین او منکری خدای د تحریک د لسان. نو گویا آیات جواب موافق د واقع او د حال سره نشو. سبب د نزول د آیات خو تحریک د شفتین او خدای ورته داسې نه وی لا تحرک شفتیه به، بلکې لا تحرک به لسانک. نو شفتین جدا شي د لسان جدا شي. پس سوال پیش الحمدلله الکه سب کش پش کا وکا یا بدنا سوار او تخیال یا چې سړی متوجي سبق تنینو کله شذا آیات کله بچی آیات چې کله باټینګ کله لیډری کله پاټه کله اخبار خبره موږ ټول په دې مرز کې مبتلا یو استاد سره څه تکړه نه خدا به یو بل تویو کنه وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. فما دا مصیبت ته هجره کې مدارا ل چې کوټه تنانوته مو چارا واس ور پس را پسې ون بند کنه ما پزل واره کوي راځي نو په دې تش تصور مې د درزار شروع زه والے سے پکوټه کې انګیته ورته بل ز ګرم ورلم تپوسلا هغه ګرمي تمره ز ګرمي نه برداشت زما فزر وار خیران مر را پس چا بند کړو نو بارته وته چې داسي دلته مثله د شروع
فتش تصور بے خدای ته توبه واسم چې تاسو بالا یا خوب کې داسې وینم چې روانم ور پاتې بند شو. دا احمد شاه ابدالي رحمت الله علیه زیارت ته تلو قندار کې اکمل دلته دغه اخر کې شریف دې او دوی خواجمات ته او شاته دا زیارت ته خدا خبر لاندې خاص را پاسم په نه خدانو خلق په پورو ورکوزي نو خلق ورکوشي زه یې نه کوزي ما ته نه پزلم مو هغه ته راځي. جنوبی افریقا کې د سرو زرو کانو فاصلو 100 میټر لاندې پزمکی نو د بجلی په لفت په خلق کوزیدل نو قتل به نو خلق کوشو زه یې نه کوزي ما ته نه پزلم مو هغه ته راشي بار راته خو نو دا راځي په دې کې لفت کې ختم دا د بجلی د غسی خره چې په کسان ناسره نو باندې کنه پکار دا چې اوس لفت روان شي هغه نه ته زما په دغه وال خطر رااله یو لته نور کې یو غلط دی ورلا بار سپي وسه چلې ما دا گیټ خو زینا وې دې لدی کنو ځان ته راکا غنو دغه بشي به روان شي چې راخ کنه روان شي یخلا دا غره پارچا راځي او زه ټول استاسو ټول نو زیات ضعیفه نو کش پش کاوه چې درته خبر را یاد خیر ده نو دکیږي باندې بل توجه بده انور خبر ورته نه یادګ نه برستنه نه تو لینا سبل مشزا یو مولا وی واعظ کا نو مخامخ اوریدن کې ناس ته نو چې د واعظ کا هغه بجړل نو په دې خو سړی خوشاليږي چې زما دې واعظ ته دې سړي ډیره په توجه وږي خیره نو چې واعظ خلاص نو ته आवाज وکړه وی واعظ څنګه درکوي او وی جړل دیواله وی جړل مې ځکه چې ستاګره چې خو دې نو ما تخپل کې لیر آیا دې زما یو مزیدار چې له ډیر وګړي وا ناغه مړ شي وې نو ستاګره بالکل ناغه پځه نو چې تا به خبر کو نه مخ بغاړه وراړه نو ما ته باغ چې لیر آیا دې دې ځاګه پځه جاړه ما دې نه غوري نو سوال دار چې هغه مبارک خو به تحریک د شفاعتانو کو او حدیث کې ذکر شو او آیات کې راځي چې په مبارک مخدا لا تحرک به لسانک وام دې کوم دې او داس دې کوم دې اخیری سوال داش جواب درې دا دی چې حقیقت کې جبه خوځي خدای جبه د خوځېدو اثر پښوندوي چې میمه دا کې نه شونډې بده خوځي چې به ادا کې نه شونډې بده خوځي حروف شفویو کی نو حقیقت کی تحریک د جبه سره تحریک د شفاعتین راځي نو خدای د خپل علم مطابق کلام راولېږي او راوی د خپل علم مطابق خبره وکړي راوی ابن عباس وغیرہ خوشونډه مبارک لیدې د نجبه خصوص نه ویني چې سړی چاته ګوري چې خبره کوي خوشونډه ویني نو دی وای چې حضور بشونډه فزوره او خدای پورا واقعات او د حقیقت نه خبر دی نو خدای خپل کلام د واقع مطابق راولېږي لا تحرک به لسانک ذکر د جبه د تحریک نه خدای خبر ده او د شوندو د تحریک نه دارای خبره ده لیدونکو نو تطبیق پکې راي په حسب ضرورت سره خبره وکړه او خدای د خپل علم مطابق خبره وکړه نو تعارض او تناقض د فشو خدای خبره اصطلاحي دي تحديث مسلسل بتحریک شفتین وي نو مسلسلات کتاب د ما سره یو کما حدیث چای کیو کیفیت نقل شوی په تسلسل سره دې ته حدیث مسلسل وای یو حدیث چې حضور مبارک خبره کول نو خجوري خوړې نو صحابي چې راویانو ته بیان کینو یو درې خجور راوړې چې زه خرم او تاسو ته بیان کوم ما شاګر چې به بل شاګر ته روایت بیانو نو خجور راوړې چې زه خرم او تاسو ته بیان کوم نو دې ته حدیث مسلسل باکل الماء تمر والماء یو ځای کې حضور مبارک خبره کوله نو وی خندل نو صحابي چې تابعی ته بیان کینو هغه خندل نو تابعی چې تابعی ته بیان کینو هغه خندل نو دې ته حدیث مسلسل بدبه کوي حضور مبارک تشهود خو ابن مسعود ته نو داغه لاسه په خپل دوارو لاسونو کیونه ابن مسعود چې به شاګرد ته بیان کوي نو داغه لاسه د دوارو لاسونو مینس کیونه ما شاګرد دې چې شاګرد ته بیان کوي
نو دا غلا سے د دوړو لاسونو مینس کیونه نو دې ته حدیث مسلسل به اخذ الیدین وای کله مصافحه وی کله یو کیفیت نقلی کله بل کیفیت نو دې سم مسلسلات وای مسلسل بالبهق مسلسل باخذ اليدين مسلسل بالمصافحه مسلسل بتحريك الشفتين مسلسل باكل الماء والطعام دا د څه لپاره ورسره دا نقل مسلسلات کدا کیفیت ولې نقل کی دا خدا اصل کلام او مقصود سره تعلق نه لري زدل ته یو نوع تعلق راغی چې تحریک د شفتین به داسې کاو خو اشهدو سره مسلسل باخذ اليدين يدين سفیده وکړه یا حدیث مسلسل بالضحك سفیده وکړه یا حدیث مسلسل باکل الماء والطعام دا ما قجر سفیده وکړه دا غي حدیث شریف سره تعلق نشته نه په څه وضاحت د حدیث راځي نه په معنا د حدیث راځي مې فهمې شو نو علما وايي دا حقیقت کې اشاره تثبت او حفظ د دې حدیث شریف ته ځکه چې هغه خبره چې هغه د اصل مضمون سره تعلق نه لري او هغه سره راوي نقل کی نو دا استحضار د حالت ماضی کوي چې ما ته داسې زور یاد دي چې دا نور خبره مو تر سره یاد دي غیر ضروری خبره چې متعلق د حدیث نه دي هغه مرته یاد دي نو هغه اصل خبره خو به خود یاد دي نو دا د اطمینان قلبي دراوی لپاره دا کیفیت هم سره نقل شي یو صحابي د حضور مبارک نه چې ما دا خبر اوریدا هغه داونه د لاندې ولارو څنګه ته ما خوا کوله څنګه په مخرات لا ولته څنګه ذکر ته صادق او ولاړه دا مقصد دا چې د حضور هغه وزم ماته یاد ده چې دغه وخت کې داونه د لاندې ولارو څنګه استعمال ورکوله نو هغه اصل کلام چې هغه امر او نهي او شریعت ته امرانه څنګه ویشي داونه او د څنګه نقل کول شي نو هم اصل کلام باندې خو اثر نشته او چې دی ورسره دا زواید هم ذکر کوي نو دا علامه د کمال حفظ او د تثبت وي ته یو سړی ته وې ستارور د عربو نه راغی ما په ایرپورټ کې ولید ابر ته وینه یاره ته مولد لاس کې بریف کیسو ستا مشرور ته مخ کې روانو کشر رست روانو او لاس کې لخته او شنه جامع غوسته نو داغه خیق ناشي چې دې زماغه دا سړی سره زماغه بلور مې یادې یا بلور مې یادې کمیس مې یادې لخته مې یادې بریف کیس مې یادې نا غرور یاد خو به یقیني وي نا غدا ځکه چې احتمال د شک شوبې یا غټول ختم شي او نه یاره ویولې ضرور دی ورسره مخکې روان زوی دی رسته روان لخته لاس کې شین کمیسه اوسته خرا خلو ټوپه پساو مولد ما کیفیت نقل کې هغه اطمینان پیدا کولی زړه د مخاطب کې چې مطمئن اوسه ابن عباس به حضور به تحریک د شفتین او کو داسې به کو ما ته یاد دی مثلا سید ابن جبیر د ابن عباس نه نقل کوي نو د مسلسلات او فائدہ استحضار د حالت ماضیه او اشاره کمال تثبت او حفظ د حدیث شریف ته دا به خبره درېما هغه چې دا آیات په اعتبار د رب سره ګران